الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. پښتنو د دغه مور په زړه بسه تیریږي، د دغه چاچی په زړه بسه تیریږي، د دغه مامي په زړه بسه تیریږي. د پښتانه نو د مسلمانانو نو د انسانان نو نن د هغه قربانو په نتیجه کې، نن د هغه قربانو په ثمره کې چې د یتیم اوښکې وبهېدلې، د ګل ډاګانې د هغې اوښکې وبهېدلې، هر طرف ته جړاګانې وشوې، زخمونه او تکلیفونه او شهادتونه راغلل. د هغې نه وروستو د افغانستان په ځمکه امارت اسلامي او د لا اله الا الله جنډه ودرېدله. نن د کلمة الحق او د کلمې د لا اله الا الله بیرغ د افغانستان په ځمکه باندې اوچت شو. ما ستاسو مخکې عرض کوم زمارونو، د هرې کامیابۍ نه مخکې قرباني وي. دا حافظان د قرآن، دا قراو، دا ځمکه ته ګورې ځای په ځای مدرسې دي. زما شیخ شهید حسن جان مدني رحمه الله روجه په خولې باندې په هغه وخت کې ما په پېښور کې په صدر کې د روجې ختم کوو. قسم د الله په ذات حضرت شیخ صاحب چې په کومه شپه شهید شو، موږ په ختم کې سپارې نه شوې ویلې، بیا هم عام ساده تراویح وکړې. هغه وخت د قیامت نه کم نه و چې زما شیخ حسن جان مدني رحمه الله شهید کېدل. دومره لوی شیخ د دغه وخت امام بخاري باندې داسې کړې، داسې وړه خبره نه وه. زما شیخ سمیع الحق رحمه الله تعالی رحمة واسعه، زما شیخ نظام الدین شامزی رحمه الله، زما د باجوړ په ځمکه باندې د ګلونه طالبان، زما د جامع حفصه په مدرسه کې د ګلونه طالبان، د زرګونو سوونو طالباتو طالبانو قرباني ورکړې ده. نن چې د پاکستان په پارلیمنټ کې، د پاکستان په کوڅه کوڅه او محله کې داسې شیوخ وینې، داسې کبار مشایخ وینې، دغه مدارس او دا ګولایي حافظان وینې، دا د دې علماو هغه قرباني وه، د دې هغه مشقت او محنت او تکلیفونه چې برداشت یې کړل. هېڅ چا ته سر ښکته نه کړ، امریکې ته سر نه دی ښکته کړی، برطانیې ته سر نه دی ښکته کړی، هر باطل ته سترګو کې سترګې اچولې وې. د دین او د اسلام د خدمت لپاره د خپلو سینو نه ډارونه جوړ کړي وو، خپل سرونه یې په تلو کې رانستي وو، او د قرآن او د مدرسې او د مرکز او د دین خدمت یې کړی دی. ای زما ورونو، د الله په ذات قسم کوم، تاسو خو د بچو د قدر نه یې خبر. د بچو د قدر د هغه چا نه تپوس وکړه چې د چا بچي نه وي. د سترګو قدر د چا سره یې لکه چې د چا سترګې نه وي. غوږونو قدر د چا سره یې چې غوږونه یې نه وي. د ژبې قدر د چا سره یې، د لاسونو قدر چا سره یې. د بچو قدر د هغه چا نه تپوس وکړه چې د چا بچي نه وي بچي. حضرت یعقوب علیه السلام قرآن حکیم په دې خبره باندې ګواه دی. حضرت یوسف علیه السلام پسې دومره ژړا کړې وه، وبیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، د ډېرې ژړا نه سترګې مبارکې سپینې شوې. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. د بچو د قدر زکریا علیه السلام نه تپوس وکړه، د بچو د قدر د حضرت ابراهیم خلیل الله نه تپوس وکړه. اخري خبره کوم زما ورونو، خبرې ډېرې زیاتې د درد دي، د فکر دي. ما یو درد تاسو ته راوړی، ما له ډېرې لطیفې راځي، ډېرې د خندا خبرې راځي، ډېر فضایل راځي، ډېر مسایل راځي، خو زما زړه کې یو درد دی. زه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په نوم چې دا کومه مدرسه ده د شیخ القرآن والحدیث د جناب حضرت مولانا محمد طیب حقانی صاحب، د دې دا ګلونه طالبان، د دې هغه قدر، هغه منزلت او هغه عظمت په دې ماتو ګوډو الفاظو ستاسو وړاندې ږدم. د دې شیوخو مخکې زما ژبه هغه بنده ده، خبرې نشي کولی. زما ورونو، پروس کال زه لاړم یوې مدرسې ته، دا د اختر ورځ وه، د ورکوټي اختر ورځ وه، او دا ځکه درته وایم چې دې ته سوچ کوئ.
ستا په غم څومره پیسې لګي، په ښادۍ دې څومره لګي، په سالګیرو دې څومره پیسې لګي. یوې مدرسې ته وردننه شوم، په مدرسه کې د اختر په ورځ باندې دا مازدیګر ټیم دی، یو دوه ګلالي نابالغه ماشومان په دغه مدرسه کې دي او جاړي. زه ورغلم، ما ویل زویه ولې جاړئ؟ وایي ما ته مور را یاده شوې ده، مفتي صاحب مور مې یادېږي. نو ما ویل دا خو چوټیانې دي، کور ته ولې نه تلې؟ ما ته وایي د کور کرایي را سره نه وه، کور ته د ټوک کرایي را سره نه وه. زه په هغه ورځ وګرځېدم، ما ویل زه به دله ټیکسي وګورم، خو چا غاړه نه ایښوده. ستا مدرسه کې داسې طالبان اوسېږي د کور ته د ټوک کرایي ورسره نشته، او ستا په رواج څومره پیسې لګي، په رسمونو څومره پیسې لګي. د افغانستان یو ماشوم اسپتال ته راوړل، او په اسپتال کې د ده لاس چې کوم دی هغه کټ کېږي. ډاکټران راتاو شو، لاس دې کټ کوي. دې ماشوم له نشه ورکړې وه. چې څنګه ډاکټران راغلل او د ده دلې د دې لاس چټ اپ کوو که نه، لاس یې نه ټیپ کېده. ډاکټرانو مشوره وکړه، وایي لاس مو ټیپ کېږي نه، لاس به کټ کوو. ماشوم غریبه په دې خبره پوه شو چې لاس به مې نه بچ کېږي. نو داسې د افسوس او د حیرانتیا او د بېڅوکۍ سترګې اسمان ته اوچتې کړې، او بیا ډاکټر صاحب ته منت کوي، وایي ډاکټر صاحب ما ته پته ده چې زما لاس نه بچ کېږي، زه په دې پوه یم، تاسو مشوره وکړه لاس مې نه بچ کېږي. لاس خو ما نه کټ کوئ ډاکټر صاحب، زما لاس کټ کېږي بچ کېږي نه، خو ډاکټر صاحب لاس خیر دی که زما کټ کوي، خو دا نستوړی ورسره مه کټ کوئ، زما بله جوړه نشته. امت مسلمه دې حال ته پاتې دی. تاسو خبرې دا د چا بچی دی که نه؟ دا داسې بچی دی چې پلار یې وفات دی، مور یې مړه ده، نور یې کور کې څوک نشته، اسپتال کې د حیرانتیا سترګې اسمان ته اوچتوي. د ده په زړه په دغه وخت کې څه تېرېدل مسلمانانو؟ هیرو لږ احساس درکول غواړم، په دې خپلو طالبانو لږ غیرت وکړئ، د خپلو علماو باندې لږ غیرت وکړئ، په دې خپلې مدرسه لږ غیرت وکړئ. اغیار یې نه جوړئ، هغوی بې اروانئ، او تا ته عالمان شهیدان کوي، څوک به یې دله په چاقو وهي، او څوک به یې دله په ګولۍ ولي، څوک به دله مدرسه ورانئ. خو تر ټولو قیدانیانو ته، ټولو یهودو او نصاراو ته وښیه چې دې روانۍ و الحمدلله زه به خپل مال او په خپل سر باندې آبادوم، جوړوم به جوړوم به که نه انشاءالله. څوک به خپلې مدرسې سره ولاړې غیرت به کوي. لاسونه به دواړه اوچتوي ورو. الله ویني، الله بصیر ذات دی، خبیر ذات دی. دې وخت کې فرشتې راغلي دي، هغه لیکل کوي جزاکم الله، لاسونه ښکته کوي. یو اپیل درنه کوم، هغه دا دی چې دا کومه مدرسه کې تاسو ناست یې، زما په زړه خو ډېر څه دي، خو د شیوخو مخکې نه شم ویلی. ما یو درد تاسو له راوړی، ما باندې چای مس کوئ، روټۍ را باندې مه خورئ، نور اکرام او دغه مې مه کوئ، خو دا درد زما چې کوم دی دا ما سره قبول کړئ. او هغه درد زما دا دی نو چې نن مدرسه عبدالله ابن عباس دا کومه مدرسه کې چې تاسو ناست یې، په دې کې اوس هم د اودسونو په ځای باندې د کار شروع دی، او هغې کې څه انتظام نشته، اوس هم د بجلۍ د بل څه انتظام نشته، اوس هم استادانو په تنخوا کې کمی دی. د دې غم به کوو، دا به څوک کوي؟ حکومت یې وخت ویدله نه کوي، امریکا او برطانیه او یهود او نصارا یې افغانۍ، نو دا به څوک جوړوي لکه؟ جواب هم رانه دی، څوک به یې جوړوي؟ الله به یې جوړوي، او ذریعه او واسطه به یې څوک وي؟ مدرسه د چا ده لکه دا؟ وایي زمونږ مدرسه ده، داسې ووایه دا زما مدرسه ده. چې کله کور ستا وي تی غم کې که نه کې، چې موټر او حجره او دکان ستا وي تی غم کې که نه کې، نو چې مدرسه ستا وي ته به یې غم کې که نه به یې کې؟ کوو به محمد حبیب ولد محمد عیاض کوٹکے ضلع باجوڑ، محمد شاہد ولد کرم جان کوٹکے ضلع باجوڑ، نام کی یتیم نے رحمت اللہ ولد یعقوب خان ضلع باجوڑ، محمد یاسر ولد